یو منټ تلک چوپ شه تلک جسم با ترقی وکړله خو به بیا دی اوس ګوره اوس ما ورته وویل په هغې کې ما وضاحت وکړو مثلا دغه یو مثال اسب بن برخیا مونږ واغستو اسب بن برخیا ولی الله صحابیو د سليمان علیه السلام هغه دعا وکړله په دې کې ته اوس په هر معنی سره نه پکې د قدرت کاسبه او نه پکې د قدرت خالقه یعنی نه د فعل او نه د طرف نه خلق مونږ بار د دی ویل د چې کله قدرت کاسبه نو استطاعت متحقق نشو کړه چې استطاعت متحقق نشو جبر شو نه جبر نه په خرق عادت کې ګوري په معجزه کې یو منټ اوس زما خبر اورم هغه ته به روسته جواب ورکړي اوس زما خبر اورم معجزه کې مونږ دا ویو چې ټیم مې سبا خو دا غي وجه دا هغه کې مشابهت او توهم د الوهیت وي انبیاء ډېر پاک وي او په کرامت کې توهم د الوهیت نه وي نه هغه ته نفي د اختیار کلیتاً شوې ده خلقاً او کسباً او دلته نفي د اختیار کلیتاً نه ده شوې خلقاً شوې ده کسباً نه ده شوې د توهم د الوهیت ته وجه نه اصفهاني په شرح الصحائف کې ده تاسو به ځان لباس وکي اوس ما ته وکړئ یو پیر صاحب دا خبره وکي وختي ویلو چې د فعل الله تعالی ته نسبت چیرې دا شرک دی اوس په دې واقع کې خپل غیر نسبت کوي دویم نمبر ته چې کم سوالات ما نه د کرامت په باره کې د جبر او غیر جبر معجزې باره کې ستانه زاغه کو پاکي سره خپل په دې باندې رد کیږي پیر صاحب بهرحال تاسو ګوره ما درته ویل کې تاسو اوس دې ته جبر وایي که هر شی ورته وایي خو معجزه او کرامت کې د نبی او ولی نه کسب لره دخل وی قدرت کاسبه لره نه قدرت خالقه لره دخل وی لیکل مې درته دا مرته لیکلي دي بل پیر صاحب زما مخ کې تاسو نه تنقید چې د اسباب چې مفتی سید حکیم صاحب لیکلي دي نو ما ته خبرې ده نه پرېږدي ګره یعنی په کوم وخت کې چې دا تحقق د معجزه او د کرامت کېږي دغه وخت کې استطاعت او کسب هیڅ جبر دی بچ تاسو ورته هر چیز وایي لکه ستاره تعبیر نه پکې بنده قدرت خالقه شته نه کاسب شته د نبی ولی و چې کم یو ورته تاسو وایي په صدور کې نه د یعنی په مافوق الاسب خرق عادت کې نه پکې که ظاهرول تاسو دا معنا خلی چې د نبی په قدرت کې دی یا د ولی په قدرت کې دی چې غیر ظاهري مافوق الاسباب نه ګوره دا څنګه ده کنه تاسو هغه خبره کوي چې هغه زمونږ نه د تاسو په موږ باندې را تاسو څه زه د تحقیق کوم تعالی دا تحقیق ته مو تخپل خبرې کوم ته په دې مخه کې ته ما وخت را خبرې کې یا زستا په وخت خبرې کوم دا زما ذهن ته صرف دا خبره راواچو چې کله د صدور یا ظهور د معجزې یا د کرامت کېږي نو استطاعت العبد د فعل د عبد سره متحقق وکنه ګوره یو منټ د معجزه چې ظاهریم الله تعالی ظاهري د نبی اولی پلاس یو منټ ظاهریم چې الله تعالی ظاهري د فعل د باری تعالی دی د نه د نبی فعل دی نه د ولی فعل دی په دې کې د نبی اولی اختیار لره هیڅ قسمه دخل نه چا قدرت خالقه ده یا کسبه ده دواړو لره دخل لوي اوس پیر صاحب کداغه تاسو یو منټ یو زما واوري یو منټ لږ زما جی دې کسب کې دوی ګوره مذاکره کوو مذاکره د کوو ګوره زما واست به راځره د پیر صاحب او یو استطاعت د کسب دی نو ته وې چې کسب نه فکیږي که استطاعت الکسب نه په مافوق الاسباب کې د بنده استطاعت نشته دی کم چې معجزه او کرامت دی کم چې خرق عادت دی په خرق عادت کې د نبی اولی استطاعت لره دخل نشته قدرت له ټیم نه دی سبق دی با شروع جدا نشته به یو خای مناظره کې وې خای مونږ به ان شاء الله را هدایت او د ټولو نه پیش کو چې په دې کې د نبی اولی اختیار لره هیڅ قسمه دخل نشته په خرق عادت کې مافوق الاسباب دعوه کې داولی کې چې کسب د عبد له اعتبار نشته په اعتبار د استطاعت سره هم دم لیکلي دي ان شاء الله مزید به د وزارت کې درته زوري د ټرل ختم کوم درته لیکم دا ان شاء الله یو منټ صبر وکړئ یو منټ اوس پیر نه ده ختم شوی سم بل 25 بیا
مفتی صاحب ما تاسو نه تاسو کړو مفتی صاحب کوم څه مونږ ته بعضي اسباب اختیاري دي بعضي غیر اختیاري دي مونږ ویل چې کم اختیاري دي کم غیر اختیاري دي یو دویم نمبر تاسو چې بعضي په اختیار کې د نبی بعضي د ولی او بعضي دوی کم په اختیار کې کم نه مونږ ته راغی تعین وکي به پیر صاحب به تور مذهب وایي مفتی صاحب ویل تاسو مونږ ولی منو پیر صاحب منو قطب منو تاسو په اختیار کې بده وکي کم کراوات سره کم نشته مونږ ته صرف هغه وضاحت وکړي بسم الله الرحمن اول خو می کرامت ته په اختیار کې دا ظاهر ک چې تاسو چرته ناست یې د چا سره نو جګړم کړی دا او دا د ما سره نه کوي دا کرامت په تاول نه او متي سي یو کرامت ته چا هغه په خپل ثابتې ستاسو کې څه کار راغلی مناظره او تاسو شانت ناس جګړم ګوره کرامت په دا ثابت کو مناظر شه چې کله هم چرته تاسو چرته تلیه نو اکبر علي استاد ته مناظر سی وی ګوري په خلی باندې به وخیخه ما یو ځل اورېدو ته چپ شه مې په خلی باندې به وخیخه نو ما کرامت ظاهر کو او دا د اختیارن می ظاهر کو چې ان شاء الله دا جګړه تلانړه او خپ افهام او تفهیم کې روانه راغلی را تاسو یو پټی چپ شيخه خبره سوشي دوا دې ور کړی له کلی رټي تحریری دا ہے تحریری دوا دې نه دوا دا څه ده دا کا بس دا مسله وخت دې بیا کوم ډېر وخت لیکلی تا لیکي کسب ته د اعتبار شته په اعتبار د دې سره چې دخل دی زموږ د کابرین او را ادارې چې دخل بند ټیم بند ورګه ته دا بند ټیم بند دا زماله ټیم نه لري نه نه دي شو کدي شي دا جواب دواره شي دا کټ پکې ولي کېته نه تجربات خو موږ وسته په اتفاق نه کې کټ کې کنه کرامت سره تاسو دا وایي اسی ته په من کې تصرف کې نه تاسو راغ اوس ما ته زما وضاحت وکړي چې تصرف لاندې کې تاسو په ملک د غیر کې تصرف کوئ نو خو کوي تاسو ما ته راغ زما ملکیت نو ما ته ګوره د پاره د دین نه درکړي چې اتفاق تصرف په کې ځکه ما او کو کې تصرف دادی چې په تصرف دادی مفتی صاحب دا صفه ولیکه ګوري غیر اختیاري دا غوډه صرف کرامت علماء دیوبند درې قسمه ته کرامت د علماء دیوبند په دې باندې درې قسمه دي پیر صاحب دا زموږ دا وخت کې تاسو پیر صاحب دا جواب دا علم قصد دواړه یو علم ملک موږ سره پیر صاحب اختیار مو لاندې علم اختلاف نه دي زه وته وایم کرامت د علماء دیوبند په دې باندې پدری پیر صاحب دا او توازی الفاظ مسله خبره خو ما کو پیر صاحب کرامت د علماء دیوبند په دې باندې پدری قسمه دي کرامت د علماء دیوبند په دې پدری قسمه دي اول نمبر جی چې علم او قصد دواړو پکې وي علم او قصد دواړه پکې او قصد په معنا د اختیار سره قصد په معنا د اختیار سره دویم نمبر چې علم پکې وي او قصد پکې نه وي نظایر به هم در کوم خیر دی علم پکې وي او قصد پکې نه وي علم پکې وي قصد جی پکې دریم نمبر چې نه علم وي نه قصد وي علم نه قصد زمونږ د عقیده ده ودرې ګور راکا اختیار سره وایي ها تاسو یو مې صبر هغه بل شي پر سره لاندې نور په کرامت کې پیر صاحب چې وختي ویل زما هغه الفاظ وته زوې کرامت کې کرامت په اعتبار د قدرت سره خلقن کار د الله دی کرامت په اعتبار د قدرت سره قدرت سره خلقن کار د الله دی خدا کابرین دیوبند د کتابونو نه دا پته لګي چې د کسب د عبد د پاره هم پکې دخل شته بس راکا ته لګي یو خبر ما شروع کوم کسر فعل او فعل ولا خبر چې نه مالي کدا په تاسو خیر دی دا واسطه هل راکا دا غلطه و خیر دې غلطه دا ځان ته ولیدل ته یو راکا پوښتنه دا تاسو ځان له زما خو دا وکړه دا ما دا مالي ته مشهور کا پیسه ته مشهور کا دا لک سره سمو دا غسر سم راکا نه خلق نه دې کې صورت کې نور لیکو پیسه ته مشهور راکا دې سره برابر اوسه لک سم ما طرف ته سوچو کا پیر صاحب دا دوا کنه او دوی دا جواب یې دوا ده اوس یو خبره دا دا جواب دا او اور پیر سے
اوس داسې کار وکړئ که نه چې تاریخ تاسو مقرر کړی و تاریخ یو منټ زه یو منټ خیر دی پیر صاحب د زمونږ په دې کې حکم شته دی تاسو کوم پکې دا حکم لګای راوړئ زمونږ رائے دادا ولګا مو ته لیکل دا موږ یو ځای کې لیکل بیان مکو گمراه وته تاسو په بل ولي کې دی به دې دا زمونږ دا باندې تاسو په بل ولي کې مفتي صاحب مفتي صاحب یو خبره خیمه نه نه مفتي صاحب یو پین والا یو خبره کوم چې کستا سوجاتي دا کرامت د خدای صفات تاسو غنئ کنه غنئ دا بیل موضوع دی دا د خدای صفت دی نه دی هغه په خپل ځای واس کو خو ما ګوره یو منټ ته اوس غوږ کېږده ما ته غوږ کېږده ما ته راځي ګوره چې مغالطت زه شروع کړم ته یې نه شي حل کولی پسې تاسو ګوره د مناظرو ټول شکل هم خراب کو ته پرېږده ګوره مونږ ته را معلوم یې مفتي صاحب حکیم صاحب ته لږه خوښه ته لږه شاته شه یو منټ ستا نمبر دی مفتي صاحب یو منټ ته رسته شه فیض الله صاحب ته رسته شه مونږ ته را معلومې ګوره مفتي صاحب حکیم صاحب چې موتولانه دي څومره منډې ووالې ته اوس د بهونه مه کوه ګوره مونږ ته را معلومې منتونه هم دي مونږ کتلې ته مه کوه سله خبره ورانه ښه خبرې بیا د بهونه کې مونږ دې پېژنو پنجپیریانو مخې ته خوله زیړه بیا نیولې وه دا دې شروع کړه خبرې کې ته وروسته شاته شه مه کوه تاسو خبرې مه کوئ بس کې ته مونږ لیدلی ګوره په هغې کې موکل ناس ته خبر ته هم ما کوه خبرې یار زه ته مونږ لیدلی پنجپیریانو ته بیا خوله زیړه نیولې وه دا خبرې دې شروع کړې بیا خبرې کې وروسته شه دا پرېږده په غوږ کې تا هغه ته لګې دی نه پوهېږي ضرورت څه دی دته ضرورت څه دی قسم دی ټول منافقت د جوړ کړی اچھا قسم دی پیر صاحب که ما او تا اول مخامخ شوی زما اوس تا خبره شاهد حل شوې ده ټوله ورانه کړې ده پیر صاحب ستا او د په هر خبره کې اختلاف دی مسله کې نه مته ستا او د په هر خبره کې اختلاف دی دا ستا کرامت ته راځي ته وکیل هغه وکیل دی دا ستا کشه ما ته دوا وکړئ زه یې پېژنم ګوره ما ته مه کوه د به ټول عمر درله مونږ دفاع کړې ده ما ته خبرې کې پیر صاحب زمونږ دپاره ته قابل احترام یې ښه مونږ درته د ابتدا نه ویلي بس پیر صاحب خبرې دته ضرورت څه دی ته چې ناست ستاسو په مجدې کې بېادبي ولې دلته ټرن شروع کړه پیر صاحب ټرن شروع کړه بس ټرن شروع شي څوک خبرې ونه کم طرف نه خبرې وشي نو بیا شکست پرېږدي شي زمونږ دا دعوه برابر کا تاسو حکم ولیکئ زمونږ حکم داري چې څوک د هغه کراماتونه یا د مطلقي کراماتونه چې هغه نسی ثابت دي څوک انکار کوي دا کرامت نه انکار نه دی اختیاري نه انکار د اختیاري نه انکار چې څوک د اختیار نه انکار تاسو د اختیار نه چې څوک اثبات کوي سم لیکلي دي مونږ ورته شرک لیکلی څنګه شرک چې څوک نه اورګه تاسو جو پکې مراجعه اوس کوم کوي تاسو هغه پور هغه ته وایم کنه ګورا که غریب خاندینو دوته جذبه کې مرزه روبشي ټیک بش دا والا ګوره دا څوک چې د ګوره زه اوس خبره کومه اول خو پیر صاحب ویل زما کرامت دا دی چې نورو کې دیو جګړې کوي دی کې نه کوي نو دا ستاسو کرامت نه شو دی زما کرامت شو ما ورته ویل چې خبرې به نه کوي ستا کرامت د سره شته ستا کرامت نه پردي کرامت چې دی هغه په سر ما اخله دویم نمبر وایتا دا کرامت نه لري کنه بزول خبره دویم نمبر پیر صاحب وایتا هغه مناظره کې اکبر علي ته ویلو چې له خلې وها پیر صاحب تر سره ناس وی جګړه جوړه شو لا غوي تا ته ویلو د تیرم دیو لکړه تعلم نه دی کړه ماته ویلا جګړه جوړه شو ما خو جګړه نشو کولای چې جګړه وا نو چې جګړه پیر صاحب اوس وره ته چوپ شه غری پیر صاحب ما سره چې مناظره کې باطل جګړه کوي زه جګړه کوم ما سره چې دلایل وي زه دلایل وي ما ته چې کنزل کوي زه کنزل کوم تا ته چې نن راغلی ما کسان دل کې پیر صاحب کنزل کوي نه کو جواب مونږ وਹੀ البته مفتی صاحب حکیم مخې ته رااله اول مې ورته ویل چې دا چوپ کا دغه غلطه خبر څه شي وکړم دا ونیس کرامات دې مفتی صاحب چې کسانو ته ویلي چې پیر صاحب مو وਹੀ و مو او کنه زما کرامات بیا ما خپل دا نه دي کړ اول نمبر ورګه لیکم درته معجزه او کرامت خرق عادت امور دي د دې وجنه په دې کې د بندنه قدرت خالقي وینه غوړ اعلان مې لیکلی دا یو منشتره څوک چې په خرق عادت امور کې د بنده خلق یا کسب منی په خرق عادت امور یعنی معجزه او کرامت کې د بنده خلق یا کسب منی نو د الله سره شرک کوي دا مونږ لیکل دي پس کې چې د بنده خلق یا کسب اختیارا منی څه شي منی اختیار نشته کنه څه شي منی خلق یا کسب اختیار شو خلق یا کسب منی خلق یا منی څه خبره ده بس شي زه دا ورته جدا ولیکم دا به جدا ورته ولیکم ٹھیک شو څوک چې
معجزه یا کرامت کې د نبی یا ولی اختیار منی نو دا شرک کوي डबल बारी پیر صاحب حکم ولا زمونږ رائے دا ده چې دا شرک نه دی نو دا خو حکم نه دی جی دا شرک نه دی خو حکم نه دی حکم دی احکام ګوره منطقي حکم نه وایم احکام شریعه په دوه قسم یو جایز دی بل ناجایز دی د جایز لاندې اقسام دي د ناجایز لاندې مو ته په حکم منطقي کې باس نه حکم شریع کې باس دی د فقها واغې کې دی پیر صاحب لیکي او ما دنه تاسو کړه تار مینه دی کړی تور ته سلب پلان کې اول مې ورته ویل چې دیو به خبرې نه کوي بیا بس زمونږ پاره ورته خيږي ته به خبرې کې زه به خبرې کوم بس مې وای بس ته مو وای خبره ورانه بس خبره جالانجي ته وځي بس چوپ شه مخکې زماو د پیر صاحب لانجي چې قسم دې کې بنز بنیاد ته وي اوس بیا جوړوي مونږ خبره فهم تفهیم سره ته خبره ورانه کستا په دې اعتماد نه لري کتره غامخشه بس پیر صاحب خبره کوي مفتی صاحب کوي هم څوک دی چې کله خبره ټیک شي بیا ورسته خبره کوي مفتی غلام فرید صاحب مفتی سید حکیم صاحب زړه براس علم کړي بس ته چوپ شه تاسو بیا کېنه خو بس چوپ شه دا چې چلو کا موږ له چا راوړه او دا باندې کېنه د دوی به موږ بالکل په دې موضوع دواړه کینې دلته یو بل نه متبوسونه وکي بالکل په دې زید کینی ما او تا به چوپ شو ما او تا ورته وکي دواړه به شروع شي په دې مغالطاتو به یو بل نه تبوسونه وکي زبر د ایمانو منه وکي زه پیژرم ټول پیژرم ټول فرقو په دې نه پوهیږي هغه اسباب جدا سیس دی دا وي جدا هغه بعض اختیاري دي بعض خپلو کې اتفاق نشته راغلي دلته خبرې کوي ماته نه مونږ څه تاسو خبره ما نو دا چوپ کې کنه سره پر خبرې کوي ما ته ول تر ته کنځلم او برداشت کوم خو دې دي نه کوي پیر صاحب زما استاد په منځ کې تر اوسه پورې خلکو دا د قسم دې دانه دې دا دې ټول مشکل زما استاد په منځ کې د جوړ او چې دا رسول ما چې دا طلحه بنوي او طلحه زما ملګرو کې نه زما ملګرو کې داري کې چا ویلې ماته نقشبندي هغه زما کسان نه می شاګرد دی نه رس مدرس دی نه رس دلته په ټیم کې زما هغه کسانو خایا عدل تشتره نه فساد سم جوړ کړل زما په حکم نه چلیږي په می زور نه چلیږي په نه مولانا ساجد خان صاحب چلیږي مفتی طلحه صاحب چلیږي خبرې نه دي تاسو طرف نه خبرې دي چوپ شه طرف نه کسان غلي دي نه بالکل غلي دي تاسو طرف نه خبره بیا وشي قیامت پر ورځ شي زم منافقت کوم کو د صلح حکم بس چوپ شه نور قسم زه ورسته جواب خبره برابر شي یا خبره حکم دي سو کرامات غیر اختیاري مانی نو صحیح سره بس هو کې نه صحیح ده احکام شریعه کې دا کوم وکړه تیر څه وای دا سړی دی دا حکم شو نه صحیح برابر نوادرات کې حکم دی بس چوپ شه تاسو چوپ شه ولې بسنده زما سلسله خبرې په ریکارډ راشي ته دې تشر نه یا خوښ مانی کسبن دی غیر اختیاري مانی نو خسړای فرید سے مطلق مناظر ہے فرید سے بچا رہا ہوں ماتا